سلام علیکم. حاجي جمشید احمد صاحب څه حال ده؟ څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ رفیق خبرې کوم له کوټې. دا زما فارم تاسې کتلی شئ. دا زما خرګوشان دي او ماشاءالله ټول صحتمند دي، ښه تندرست دي. دا پنجرې ټولې ما دې خوا ته راواړولې، نوی سیټ اپ ما ورته برابر کړو. زوړ په دې طرف باندې و، نو هغه تنګ شولو خرګوشان ماشاءالله ډېر شولو که نه، ولې بچي هغه راوړي. پیداوار یې ماشاءالله دومره زیات ده، ستاسې برید ماشاءالله ډېر خوندور ده، وزن په لحاظ هم او د بچیو په لحاظ هم، نو بچیان یې ډېرېږي. بیا ما ټول سیټ اپ دې خوا ته راواړاوه، دې خوا ته مې ترتیب برابر کړو. دا د تېر وار بچیان دي، تاسې کتلی شئ. تقریبا د دې به اوس ډېر وخت کېږي، نو اوس د دې مور ده، تاسې کتای شئ. دې نور بچیان راوړي دي. تقریبا نن سهار چې زه رالم خپل فارم ته، ما وکتل نو دا خرګوشني لنګه شوې ده، 9 دانې بچیان یې ماشاءالله راوړي دي. تېر وار 10 بچیان وو، هغې کې 2 ولاړو ختم شولو، 8 دانې ژوندي وو. دا وار یې 9 دانې راوړي دي. دا ګوره تاسې کتلی شئ، بچیان یې ماشاءالله بالکل تندرسته دي، صحتمند دي، ښه یې ماړه کړي دي. دا ګوره خپل وړۍ یې ځان سشکولي دي، خپل بال دې ته یې خپله ځالګۍ جوړه کړې ده. نو خرګوش فارمینګ ماشاءالله یو ډېر ښایسته او ډېر خوندور منافع بخش کاروبار ده. دا ټول برید د حاجي جمشید احمد صاحب څه ما راوړي ولو، دا 2 دانې بلکې 3 دانې، نو هغه کې خو 1 دانه ختم شوله، مړه شوله، او نور ژوندي وو. دا ټول د هغې بچیان دي. اوس یې نور بچیان دغه راوړي دي، تاسې کتلی شئ. نو زما هر ورور څه دا خواست ده چې دا کار شروع کړي، زموږ سره حال احوال وکړي، د حاجي جمشید احمد صاحب سره حال احوال وکړي. خرګوش فارمینګ یو ډېر برکت والا کاروبار ده او د دې دومره تیز پیداوار ده، بالکل ماشاءالله پیداوار هم ډېر تیز ده او ډېر د ګټې کاروبار ده. 5-6 میاشتې بعد به دا بچیان 3.5 کیلو ته رسېږي. بس دا هم بیا د بچیانو قابل وي چې بچیان راوړي، همدا بیا د خرڅېدو قابل وي. نو ستاسې خوښه ده که فارمینګ غټول غواړئ، که دې څه بیا بچیان حاجي جمشید احمد صاحب ته ورستوئ. زموږ دا ورور څه دا خواست چې دا کار شروع کړي. سلام.